أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نانی درس کے بعد انشاءاللہ سورۃ بقرہ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 30 31 32 33 اور 34 بیانے کی. اس دے رکوع کہ اللہ جل جلالہ د انسانی اول بنی آدم اول ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تذکرہ کی. نن آیاتونو کی ترجمه بلګه سیوای خو نور مضمون په لحاظ سره دغه ځای پورې د دې مضمون یو دی او آسان دی. ما قبل آیات سره ما قبل سره د دې چې نو هغه مناسبت او ربط حضرات علماء کرام چې نو هغه ما قبل سره ربط او مناسبت بیان کړی دی. د الله جل جلاله دو قسمه انعامات دي. یو انعامات ظاهری حصے دي او دویم چې نو انعامات باطنی غیر حصے دي. انعامات ظاهری حصے دې ته ویل کېږي چې هغه خلکو تخکاری هم او محسوس کېږي هم. نو چې کم ښکاري او محسوس کېږي دې ته ویل کېږي انعامات ظاهره او محسوسه، او کم انعام چې سړی تخکاری نه او محسوسیږي نه نو دې ته بیا ویل کېږي انعامات غیر ظاهري غیر چې نو حسي. نو ما قبل رکوع کې ما قبل کې که تاسو خیال کړئ الله جل جلاله چې نو د انعاماتو ذکر وکړلو، خو د انعامات چې نو کم انعامات ول نو موږ ویلو هغه انعامات ظاهري ولو. الله رب العزت چې نو هغه فرمایلی ول چې ما ستاسو چې نو الله پاک هغه ذات دی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. نو دا انعامات ظاهري دي. الله ستاسو لپاره ځمکه پیدا کړي، اسمان پیدا کړي، ستاسو وجود پیدا کړي، دین ستاسو د خوراک سکاک د لپاره انتظامات چې نو هغه کړي. نو دې ټولو ته ویل کېږي انعامات ظاهریه. نو هغه کې د انعامات ظاهري حصے چې نو ذکرو. اوس په دې رکوع کې الله جل جلاله د انعامات حصے چې نو غیر حصے انعامات باطنیه ذکر کوي. هغه انعامات چې د هغه ښکاري خلکو ته نه، لکه مثال په تور کې علم شو، اخلاق شولو. اوس دا چې نو انعام د الله دی، خو د انعامات باطنیه دي چاته ښکاري نه. نو اوس دلته دغه ذکر کوي او دې سره سره الله جل جلاله چې نو هغه مونږ ته یو نصیحت هم کوي. نصیحت دا چې ګوره تاسو چې نو الله رب العزت دل دا هر څه درکړی دی، خو یاد ساتئ ستاسو د پلار نیکه سره چې نو ستاسو یو دشمن راغلو چې هغې ته ویلی کېږي شیطانو. ستاسو د پلار نیکه سره دشمني کړې وه، نو تاسو د دغه شیطان نه ځان ساتئ. د هغه په لمسه کې چېرته را نشئ. د الله جل جلاله تابعداري چې نه چرته داغه په حکم داغه په خبره داغه په لمس داغه په وسوسه باندې د الله پاک نافرمانی ونه کوي.
او دا دنیا قانون دی. کله چې هم یو سړی اکثر د چا ډېر نږدې تعلق او دا سره هم جوړ شي، خو چې څوک ورته داسې قیسې او دغه کې د خو ستا سره ستا پلار سره په دې وخت کې دا کړو، نیکه سره دله دا کړو، د هغه خوجین بدۍ دا یاد کړي چې دا د ابدي ورسره کړو. نو دا د انسان فطرت دی، د بیا د دغه سړي سره نفرت پیدا کېږي، دی بیا د هغه سره چې نو یو قسم عداوت ساتي چې ښه دی زما د جړلې نه چې دی نو هغه دشمن دی. نو الله وایي شیطان ستاسو د جړلې دشمن دی، دی ستاسو د نیکه ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام چې دی نو د هغه وخت نه ستاسو په دشمنۍ بسې دا شیطان راپسې دی. بیا د هغې سره الله جل جلاله د دغې سره د انسان چې دی نو هغه یو شرافت هم ښیي چې انسان ستا ګوره بهترین زیور، ستا بهترین شرافت او ستا چې دی نو هغه ښه خصلت او ښه عزت د هغه علم دی. انسان خاصه دا علم دی، د علم په وجه باندې انسان ته چې نو اعلی مقام میلاو شوی دی. خدایا ساتئ ګورئ د علم نه مراد علوم اسمانیه دي، علوم سماویه چې ورته ویلی کېږي، هغه علوم چې کم الله جل جلاله په طور د وحي چې دی نو رالیږلي دي، انبیا علیهم السلام چې کم ذکر کړي. دا موږ چې کم وایو ABC 1 2 3 2 کم 2 2 2 4 دا ټول چې دی نو هغه فنونه دي، دا فن دی. او فن او علم کې چې نو هغه فرق وي. فن به همیشه د پاره تعالی چې نو هغه د دنیا د ګټلې تا ته وچل خي، علم به تا ته همیشه د پاره د آخرت د ګټې چې نو هغه طریقه خي. او دا وجه ده چې حضرت علی کرم الله وجهه بیا د علم او د مال د دغه په مناسبت سره چې نو هغه ډېر شي فرقونه ذکر کړي. من جمله یو دا هم ذکر کړی دی چې علم به همیشه ستا چې نو حفاظت کوي، او مال دنیا فن دنیا هنر د دې به همیشه تو حفاظت کوي. دا به چې نو په دې په حفاظت د مال په حفاظت به تو لګېدلی، کله به یو بینک ته وړې، کله به بل ته وړې، کله به یو ځای پټې، کله به بل ځای. علم به همیشه په هر ځای کې ستا حفاظت کوي. نو علم دا د انسان خاصه ده. خو ګوره دا یاد ساتئ نن سبا چې په دې سکولونو کم لیکلي چې تاسو علم چې نو هغه حاصل کوي، اگر کچې نه پورې تلل تاسو ته ول نه پېښېږي. تاسو چې نو هغه علم حاصل کوي او بیا چې نو هغه لیکلي په اکثر بعض وخت کې ډېر سړی خپم کې اکثر سکول په دیوال باندې یا په دې باندې چې نو هغه قرآن پاک آیاتونه هم لیکلي، رب زدنی علما. لکه د الله بنده دا د دې لپاره چې نو هغه نو راغلی رب زدنی علما، دا علوم سماویه سره تعلق ساتي، دا د ABC سره چې نو هغه تعلق نه ساتي. بیا په هغې لیکلي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، او بیا ورته د مخکې لیکلی الحدیث چې دا چې نو هغه حدیث دی، دا چې نو د حدیث الفاظ دی. اوس الله بنده دې کې چې کم دی بېشکه دغې نه انکار نشته، دغې نه انکار نشته. فن دی تا زده کړلو، ته بې ځان له دنیا ګټې په صحیح طریقې ګټلې، په صحیح طریقې باندې استعمالې، دغه ستا د عبادت ذریعه جوړېدی شي، خو مستقل بنفسه عبادت نه دی. علم دا چې نو په خپله علم زده کړه دا مستقل عبادت دی. ولی الله پیغمبر فرمای انما بعثت معلمه، زه هم الله رب العزت چې نو هغه معلم جوړ کړم، استاد جوړ کړی دنیا ته را لېږلی. نو هغه د علوم السماویه چې کم چې د علم شرعي ویلی کېږي. نو بهرحال نو د انسان خاصه د انسان امتیازي تمغه هغه علم دی، او د دغه علم په ذریعه باندې انسان الله رب العزت هغه مقام ته ورسېدو چې د مسجد الملائکه جوړ کو. د دغه علم په برکت باندې فرشتې چې نو هغه ولګېدې او انسان ته یې سجده وکړله. دا د دې علم برکت ولو، دغه علم ولا الله جل جلاله ورکړو. نو د ټول نه وړاندې بني آدم حضرت آدم علیه السلام، نو الله رب العزت چې کله آدم علیه السلام پیدا کولو، بیا هغې دپاره نو قصص الانبیا مفتی شفیع صاحب رحمه الله دا هغه ځان له وګورئ، قصص چې نو هغه قرآن علامه چې نو حفظ الرحمن استهاروي رحمت الله علیه دغه وګورئ، نور داسې ځاله چې نو هغه بیا کتابونه دغه لږ وګورئ، هغې کې دا واقع خولې په تفصیل سره لیکلي، په هغې کم کم آیاتونه سوره دا پکې راغلي، هغې راغستې احادیث سور راغلي دا کړي. خو من جمله زه به تاسو ته یو دا ووایم، په هغې کې مفتی شفیع صاحب رحمه الله دا کم چې مونږ نن سبا اکثر پریشان صرف د دغې متعلق دغه یو خبره پکې کوم. مفتی شفیع صاحب رحمه الله چې نو خپل قصص القرآن کې لیکلي نه، هغوی چې کله بابا آدم علیه السلام چې نو الله پاک د هغه تیارې کو، د هغه دپاره چې کومه خمبیره جوړېدله
کومه خاوره راجمه شوله او هغه جوړېدله نو دغې خاورې کې چې نو هغه مختلفه خاورې راغېستلی شوې وي نو ځکه د خلکو په طبیعتونو کې مختلف مزاج والی بعضې هغې کې سختي بعضې هغې کې نرمي بعضې هغې کې چې نو هغه یو شانتې بعضې بل دغه شانتې خاورې هم مختلفې بعضې خاوره سرۍ بعضې تکه سپینی بعضې چې نو هغه توری نو داسې د خلکو چې نو هغه رنګونو کې هم فرق دی دغه شان د هغې چې نو هغه مزاجونو کې هم فرق دا مې وی کله چې دغه ټوله خاوره یو ځای کړل او دی ګاڼۍ کړه دې نه چې نو هغه بیا چې نو خمبیر جوړولو نو د دغې دپاره الله جل جلاله په دې بارانونه کول یو کم 40 ورځې چې نو هغه په دغه خمبیر په دغه خاوره باندې په دغه خټه باندې الله پاک د غم د یو غم د بل مصیبت بل تکلیف د دې بارانونه وکړه یو ورځ چې نو هغه په د خوشحالۍ باران وشو نو نن زمونږ که تاسو وګورئ ټوله دنیا د هغه په دغه پریشانۍ که یو طرف نه چې نو دته خوشحالي میلاو شي د لسته طرفه چې نو څه نه څه مصیبت او خفګان او تکلیف چې نو هغه ورته نو دا ټول زمونږ په خټه کې دا خبره اغږلی شوې ده نو ګوس یو سړی د دغې کوشش د لرې کولو د ختمه کولو او بیا خصوصا د دنیا په ذریعه باندې کوي چې زه به دنیا دا وکړم او په دې سره به دا ختم شي نو بهرحال دا بس محنت دی د دغه داسې نه کي که دغه ختمول غواړې نو صرف او صرف په دین باندې کېږي دا کې به تا ته دومره چې سکون به درته که څه شیزونه یو که نه ده ځکه چې یو شیز د چا په خټه کې اغږلی شي اکثره بعضې خصلت یا خوی خلک کوي خلک وایي لکه دا نه کي ښه په قلار کښېنه دا د په خټه کې دا طبیعت اغږلی شي نو زم چې زمونږ په خټه کې دغه خبره اغږلی شي مصیبت تکلیفونه خفګانونه دا په هغې کې د هغه وخت نه راغلی دی نو دغه نه کېږي نو الله جل جلاله فرشتو ته ووایي وإذ قال ربك للملائکة إني جاعل في الأرض خلیفه الله رب العزت فرشتو ته وایي زه په ځمکه کې خپل یو خلیفه او نائب جوړم اوس خلیفه نائب نو خلیفه نائب ویلی کېږي جانشین ته اوس دلته مراد نو د الله د جانشین کېدو مقصد دا دی چې دا بني آدم به په دنیا کې د الله جل جلاله چې نو احکامات نافظوي نو معلومه دا شوله چې مسلمان د چې نو راتلل دنیا ته دا هم صرف او صرف د دغې خبرې ده دي چې دی به پخپله هم د الله عبادت کوي او بل به هم د الله په عبادت راولي دی به پخپله هم چې نو اوامر په ځای راوړي نور به هم په دې راولي دی به پخپله هم ځان د منهیاتو نه بچ کوي او په نور به هم چې نو هغه د غلو به دعوت ورکوي د منهیات منکر کارونه نه به ساتي نو فرشتو وقالو اتجل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ای الله تو چې نو هغه څوک پیدا کوي په دې کې چاو په دې ځمکه کې بیا چې نو فساد کوي او وینې به وي او سوال دلته دا پیدا کېږي چې فرشتو چې نو دا د انسان په پیدایش باندې اعتراض کړو د الله چې نو هغه په خبره باندې اعتراض وکړو نو جواب دا دی چې نه فرشتو د الله رب العزت په فیصله باندې یا د الله رب العزت په خبره یا د انسان په پیدایش باندې اعتراض نه وکړي بلکې دا وی بیا دې چې نو وای دا ولې داسې وي ولې فرشتو سره علم غیب نو الله وی نه فرشتو سره علم غیب هم نه ولو نو چې علم غیب هم نه ولو دام نو بیا څنګه دوی دا خبره کو اتجل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء نو حضرات د مختلف جوابونه ذکر کړي یو جواب دا ذکر کړي دی چې په لوح محفوظ کې دا لیکل شي ولو چې پلان کې به پیدا کیږي دا کار وکړي پلان کې به پیدا کیږي دا کار وکړي پلان کې به چې نو دا نافرمانی کوي دته به دا سزا میلاويږي نو دې چې دا هر څه آلتې په لوح محفوظ کې لیکلي ول لیدلي ول نو دوی چې یاره دا خو به دوی چې خامخا قوانین او دا قصې او دا خبرې کېږي دا قصې نو دې سره خو به وینه بهیږي فساد به کېږي نو فرشتو هغه لیدلي ول نو ځکه وي دویم حضرات چې نو هغه دا جواب ورکړی دی چې الله رب العزت وی چې انی جاعل فی الارض خلیفه نو خلیفه ویل کېږي چې نو حاکم ته نائب ته تنفیذ کوونکی ده نو چې کله دی یو حکم په خلکو باندې منواهي نو بعضې کرت اکثر خلک نافرمانی کوي حکم نه مني نو چې کله نه مني نو خلک په هغه ځای کې بیا زور چلی او کله چې نو هغه خلک نافرمانی وکړي نو په هغې په وجه بیا دته سزا میلاویږي نو د هغوی د لفظ خلیفه ته وکتل چې د خلیفه په لفظ کې چې نو دا خبره موجود ده چې دی یو حکم نافذ کوي نو چې حکم نافذ کوي په دې کې به خامخا چې نو نافرمانی او چې نافرمانی راځي چې پای کې به قتل و غارت هم راځي پای کې به بیا وینه هم بهیږي فسادات چې نو هغه به هم کېږي نو دې وجه نه ویلو او بعضې حضراتو دریم جواب ورکړی دی هغوی چې د انسان د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې 2000 کاله مخکې په دنیا کې چې نو هغه د پیریانو حکومت و
نو چې کله د پیریانو بادشاهت او حکومت چې نو چلیدلو نو پیریان چې نو هغه پیدا د اور دي دا غوي چې نو دا غوي لغه زلالتونه دا غوي شرارتونه دا غوي چې نو هغه قتل او قتال جنگ جګړې پرشتو هغه لیدلې او پاغه باندې چې نو د بنی آدم دای هم قیاس کړل چې دا غوي دا چلونه کولو بس مکه کې آباد ول جدو به هم دا چلونه کوي نو الله رب العزت ورته او پرشتو بیا چې نو دا وي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله وی انی اعلم ما لا تعلمون زه چې نو پس پوهیږم پاغه تاسو نه پوهیږئ هغوی کدا کې خو تاسو نه مقام او درجه اوچته ده د هغې وجه دا ده چې پرشتو ما تاسو پیدا کړي نو دا پرشتې چې نو دا بالکل نورانی پاک مخلوق دی حدیث مبارکه کې راځي مسلم شریف چې نو هغه روایت دی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمایل خلقت الملائکه من نور الله پرشته پیدا کړي د نور نه مخکې مونږ ویلو پرشته تعریف دا دی جسم نوری یتشکل باشکال مختلفه لا یذکر ولا یونس د چننو پرشته داسې جسم دی چې دا د نور نه پیدا دی د نور نه جوړ شوی دی او د چننو هیئت او شکل چننو صورت بدلیږي را بدلیږي لکه څنګه موږ مخکې چې نو هغه ویلې مولو چې حدیث جبرئیل راغی کې جبرئیل السلام چننو هغه ده حضرت دهیه کلبی رضی الله تعالی عنہ په صورت کې راغلو کله بچنه په یو صورت کې راتلو کله په بل صورت کې نو صورت پرشته چې نو هغه بدلی دیل الله دغه قوت ور کړی دی او لا یذکر ولا یونس د دې کې مذکر او مؤنث نه یعنی دې کې ماده شهوانی چې نو هغه نه خواهشات پکې نه او چې کله خواهشات نه نو ګناه همیشه د خواهش باندې کیږي کله د خېټه خواهشو کله د کپړې خواهشو کله چې نو هغه نور خواهشو نو دغه خواهشات په وجبانه سړی نه چې نو هغه نافرمانی کیږي او چا کې د خواهش ماده یې نه او د چې نو هغه خو بیا د نافرمانی د نه کېدې نشي نو کله سمره عبادت کې د نه د هغه کس چې هغه خواهش لري د هغه عبادت سیوا دی لکه مثلا اوس یو سړی چې نو په جواب باندې ړوند دی په سترګو باندې ړوند دی په جواب باندې چاړه دی اوس د غړون وای چې د الله احسان دې زما د سلورم کال د ما چرته چې نو هغه فیسبوک نه کړی صحیح شو مونږ به سو اجر سم د خدای ولی دی کنه سلورم کال دی او د چې نو هغه فیسبوک نه کړی پوهیږئ نه دا مقصد نه دی الله بچنه نو دغه اجر او ثواب ملاوي دو چې وس یو روغ سړی وای چې زما سلورم ورځ د ما توبه وباسل د ما فیسبوک نه کړی د دې سلور ورځو دغه سلور کالو نه ثواب چې نو هغه سیوا دی ولی زکه سیوا دی چې د سره دغه خواهش ته د سره هغه اسباب ماده په د کشته چې د ګناه وکي او د پرې خو دی اصله خو هغه سبب شته نه نو د ګناه په سبا نه کوي چاړاوي چې زما چې نو دا تقریبا اته کال وشول چې ما د الله احسان دې ما د چا غیبت نه کړی نو اوس په د باندې د ثواب ملایږي روغ چې نو هغه وای زما د اتم ورځ د چې ما توبه وباسلې دا ما بیا د چا غیبت نه کړی د اته ورځو عبادت او غیبت نه کول دا چاړه د اته کالو د عبادت نه دغه د غیبت نه کول نه افضل دی اې کې سبب نشته دغه نو الله رب العزت به انسان مقام او مرتبه دا چې نو بیا اوچته ولې د کې انسان کې خواهشات دي د سره چې نو د ګناهونو ماده په د کې خودلې شي د هغه د ګناه ماده دباو کې بیا هم د الله پاک په تابعداري راشي نو الله ورته قال اني اعلم ما لا تعلمون او د پرشتو اصل پرړه کې بل خبره هغه دا و چې الله مونږه نحنو نسبح مونږ ستا پاکیم بیانو بحمدک استا تحمید هم کو نو قدس لک او ستا چې نو هغه تقدیس بزرګي هم بیانو او د انسان کې خو بدغه د ګناه مادیم پر دی نو پکار دا چې د خلافت مال راکړي شي نو پرشتو زړه کې دغه خبره او ظاهر باندې چې نو هغه وسره دغه خبره کې خودله نو الله رب العزت وی ان عالم ما لا تعلمون ما ته پته تاسو ته چې نو هغه پته نشتی بیا الله جل جلاله انسان له یو لوی شرافت ما چې څنګه تاسو مخ کې وی داغه د علم ورکړو وعلم ادم الاسماء كلها بیا الله جل جلاله پرشتو د آدم علیه السلام له علم ورکو د ټولو شیزونو وزلت یو معمولی شانت سوال واردېږي سوال چې نو هغه داري چې وس الله رب العزت علم آدم علیه السلام لور کو علم په آدم علیه السلام لور کړه او امتحان کې وسره بیا پرشتیم کې نه لکه اوس مثال په تور کې اوس نو هغه یو کس دی داغه د هم لسم چې نو امتحان ورکې د تیارې کړي ارسې کړي د سبق یو تو ویلې او د پنځم نالک را پاسې وي چې تو سره کې نه تو امتحان ورکو
نو دا خو په ظاهر باندې ست بے انصافي غونته کې نه ده. علم آدم علیه السلام نور کړی دی، امتحان وسره د فرشتو نه هم عالی. هغې حضرات مفسرین جواب ورکړی نه داسې دا نه ده. اصل کې چې نو آدم علیه السلام چې کله د الله پاک ورته د دغه اسباب او د دغه شیانو علم ورکولو، په دغه وخت کې فرشتې هم موجود وي. آسان ترجمه قرآن کې مفتی تقی عثماني صاحب لیکلي دغه وخت کې فرشتې چې نو هغه هم موجود وي. بیان القرآن کې اشرف علي تانوي بابا رحمت الله علیه چې نو هغې جواب ورکړی دی، وایي په دغه علم دا الله پاک د فرشتو په موجودګۍ کې په الله پاک چې نو هغه آدم علیه السلام ته ښودلو. لکه مثال په طور کې آدم علیه السلام ته الله رب العزت وی دا لور دی، د دې خاصیت چې نو هغه ریبل دی، دا چوړکۍ ده، د دې خاصیت چې نو هغه کټ کول دی، دا چې نو مثال په طور کې کشی ده، د دې خاصیت چې نو کنل دی، دا چې نو هغه پتیله ده، د دې خاصیت ده په دې کې یو شی پخول دی. آدم علیه السلام ډایرکټ زده کړل. فرشتو چونکې د هغې سره مناسبت نه راتلو، نو فرشتو چې سره کله سره مناسبت نه، آدم علیه السلام په دنیا کې دا شیزونه بیا استعمالول، نو آدم علیه السلام په ذهن کې دغه شیزونه کېناستل، فرشتو د هغې سره مناسبت نه راتلو، جو هغوی د سره په دغې پوه نه شول. لکه اوس مثال په طور کې دلته مونږ ټول ناست یو، اوس په دې کې چې نو هغه تعلیم یافته هم شته، انپړ هم شته. اوس دغه تعلیم یافته کس ولګي او په دې کې یو کس اوس د ریاضۍ چې نو هغه سوالونه شروع کړي. اوس چې کله د ریاضي چې نو هغه جیومټري د شروع کړله، اوس د جیومټري چې نو هغې قصې د هغې خبرې بیان کړي، نو موږ ټول به ورته هسې ګورو چې دا څه وایي. بیا چې هغه کسان به پوهېږي چې کم د دغه فن سره تعلق ساتي. نو چونکې دا د آدم علیه السلام سره دې شیزونو تعلق ساتل، نو آدم علیه السلام یې زده کړل، فرشتو نه چې نو هغې زده نه شول. الله رب العزت عرضهم علی الملائکة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. که تاسو په دغه خلافت په خبره کې خپل رښتینی جو اوس ماله د دې متعلق چې نو خبر راکړې دا سري فرشتو په هغه ځای کې چې نو هغه خپل څه اظهار وکړو، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ای الله تعالی پاک نه موږ سره خو هغه علم دی چې کم تا را کړی، بس انك انت العلیم الحکیم. بیا الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وی قال یا آدم انبئهم باسمائهم. ای آدم علیه السلام اوس دې ته د دې شیزونو چې نو هغه نومونه وایي. مفتی چې نو هغه شفیع صاحب رحمه الله لیکلي چې نوم ورته هم وي او د نوم خاصیت ورته هم بیان کوم. لکه څنګه چې ما تاسو ته وی چې دا چوړکۍ ده، نو د چوړکۍ سره خاصیت هم بیان کو، ګوره دا پرې کول کوي. فلما انبأهم باسمائهم، نو کله چې ورته دې خبرو چې نو آدم علیه السلام ټول چې نو هغه نمونه سره د هغې د خاصیت بیان کړل، نو بیا ورته الله پاک وی الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. ما تاسو نو ویلي چې زه په هر څه پوهېږم، کم چې اسمانونو کې پټ دی او ښکاره دی. اوس دلته یو ورکوټی شانتې سوال بل واردېږي. الله وی عالم غیب السماوات والارض، زه د ځمکې او د اسمانونو په غیب هم پوهېږم، و عالم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، کم چې تاسو ظاهروئ کم چې پټوئ په دغې هم پوهېږم. نو سوال دا راځي چې ظاهر او باطن، ښکاره او پټو، دا خو چې نو د مخلوق په نسبانې دي. الله رب العزت خو عالم الغیب و شهادت، د الله نه خو څه پټ شته نه. نو چې کله د الله پاک نه څه پټ شته نه، نو د الله په باره کې بیا د غیب چې نو هغه الفاظ څه راوړل، نو وای دا غیب او دا لفظو د پټ دا لفظ دی د مخلوق په بنا باندې راوړل، چې مخلوق نه هر څه د معلوم نه دي، څه شیزونه د معلوم دي او څه شیزونه چې نو هغه پټ نه. نو الله وی چې کم تاسو ته معلوم دي په دې هم زما علم دی، دا ماته معلوم دي، او کم چې تاسو نه پټ دي تاسو ورته غیب وای هغه هم ماته د دقه معلوم په شان دي چې نو هغه معلوم دي، دغه په شان دي ماته ظاهر دي. بیا الله وی اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. کله چې مونږه آدم فرشتو ته وی چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، دې ته ویل کېږي سجده تعظیمي. دغه سجده تعظیمي چې نو آدم علیه السلام ته شوی و، مخکینی شریعتونو کې دا ټولو کې دا جایز و، بیا د هغې نه وروسته دغه سجده تعظیمي چې نو دا منسوخ شوله، دا بیا ختمه شوله. نو دې ته ویل کېږي سجده تعظیمي، دې چې نو سجده تعظیمي کړې وه. بعضې حضرات چې نو هغه دا وایي چې دلته د سجدې تعظیمي نه مراد دا دی چې دا آدم علیه السلام ته کومه سجده دا داسې وه لکه څنګه چې مونږ قبلې طرف ته مونځ کوو، څنګه مونږ قبلې طرف ته مونځ کوو، نو اوس سجده مونږ الله تعالی کوو، خو سمت چې دی نو هغه مونږ ته الله پاک قبله متعین کړله. نو دغه شانتې سجده دغه در حقیقت الله ته وه، آدم علیه السلام ورته په منزله چې دی نو هغه د قبلې باندې و. بیا اوس دلته الله پاک وایي چې نو ابا واستکبره،
ټولو سجده وکړه الا ابلیس سوا د شیطان نه ابا تکبر وکړو چې انکار وکړو تکبر وکړو وکانه من الکافرین شو د کافرانو نه و چې نو هغه د کافرانو نه نو وس دلته نو هغه بیا سوال دا واردېږي چې دلته خو الله پاک ویلو چې مونږه فرشتو ته وی اذ قلنا للملائکه اسجدوا نو چې فرشتو ته وی چې سجده وکړي نو شیطان پکې څنګه انکار وکړو الله خو دې نو ویل چې اذ قلنا للملائکه والابلیس مونږه شیطان او فرشتو ته وی چې سجده وکړي نو سجده خو فرشتو ته ویلو او ذکر الله وی چې نو فرشتو سجده وکړه سیوا چې نو هغه د شیطان نه نو مخکې مونږ ویلو د قرآن پاک بهترین تفسیر دار چې قرآن پاک یو آیات بل آیات چې نو هغه تفسیر وکړي دغه شان یو آیات چې نو هغه کې اجمالی بل آیات نو وضاحت وکړي نو سورۃ اعراف سپارہ نمبر 8 رکو نمبر 2 کې دیکھیں الله جل جلاله چې نو هغه ذکر کړی دی الله رب العزت وای کله چې نو هغه فرشتو سجده وکړه فسجدوا ټول فرشتو سجده وکړه الا ابلیس لم يكن من الساجدين د چې نو هغه د سجده کوونکو نه شو نو الله وی ما ورته قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك تا ته چې کله ما حکم وکړو چې سجده وکړه نو تا بیا ولې سجده ونه کړه نو د اکړ وکړلو شیطان سوې قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه دنه غوړه یم زه د اور نه چې نو پیدا یم آدم علیه السلام چې نو د خاورې نه پیدا دی او اعلی ادنا ته سجده نه کې زه د سجده نشم کولی نو معلومه دا شوله چې ټول نه وړمبې تکبر چې نو هغه چا کړو شیطان او د ټولو نه وړمبې د مسلمان د انسان دشمن چې دی نو هغه هم شیطان دی نو ځکه الله موږ ته ما تاسو ته شروع کې ربط کوي چې الله موږ ته دا وایي چې ګوره دغه شیطان تاسو چرته د الله رب العزت نه وانړئ د الله د اوامرو نه دی تاسو ته وسوسې ونه کړي د تاسو د پلار نیکه د وختونه چې نو هغه دشمن دی نو هلته الله ځکه وایي الا ابلیس ابا واستکبر وکانه من الکافرین او هغه و د کافرانو نه یا د مخکې د الله په علم کې دی د مخکې نه کافرانو او بعضې وایي چې کانه په معنی چې نو د ساره دی نو شو د کافرانو نه لاول پټ و وس ښکاره شولو الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي وَإِذْ قَالَ او هر کله چې اویل ربک ستا رب للملائکة فرشتو ته انی جاعل زو جوړونکی یم فی الارض پزمکه کې خلیفه جانشین نائب قالو نو اویل هغوی اتجعلو آیا جوړې تو پیدا کې تو فیها پدې کې من هغه چا لره یفسد فیها چې فساد به کوي پدې کې ویسفک الدماء او تویوي به وینه ونحنو او مونږه نسبحو پاکې بیانو بحمدک استا د حمد سره ونقدس او بزرګي بیانو استا لکستا قال اوی یعنی الله انی اعلم بشک زو خپویږم ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ وعلم او اخذل یعنی الله آدم علیہ السلام ته الاسماء نمونه كلها ټول ثم بیا ارزهم وړاندې کړل پیش کړل هغه علی الملائکه فرشتو ته فقال او اول یعنی الله انبئوني وخیمات خبر راکې ماته باسماء هؤلاء نمونه د دې ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتینی قالوا اغوی اوی سبحانك پاکی د تعالی را لا علم لنا نشته زمونږ د پاره علم الا ما مگر هغه علمتنا کم چې تا را کړې مونږ ته انک انت بشک هم تو العلیم پوها الحکیم د حکمت خاونو قال نو اوی الله پاک یا آدم ای آدم علیہ السلام انبئهم وخیدیتا خبر ورکدیتا باسمائهم نمونه د دې فلما پس هر کله چې انبأهم او خود لاغه خبر ورکلا غیتا باسمائهم داغی د نمونو قال نو اوی الله پاک الم اقل لكم ای نو ویلی ما تاسو ته انی اعلم جزو خپویږم غیب السماوات په پټو د خبرو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلم او زه پویږم ما په هغه څه تبدون چې تاسو ښکاره کوئ وما او په هغه څه کنتم چې تاسو تکتمون پټوئ وإذ قلنا اور کله چې ویلو مونږه للملائکه فرشتو ته اسجدو چې سجده وکړئ لآدم علیه السلام ته فسجدو پس سجده وکړله دوی الا ابلیس سوا د شیطان نه ابا هغه انکار وکړو واستکبر تکبر وکړو وکانه او شو من الکافرین د کافرانو نه